هغه بس د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر رشتہ کې د خالص وی کیږي عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ او د پسترګو نابیناو په ډیرو مخلصین مسلمانانو کې د شمارو او د دین دومره حرص لرو چې کله به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغه نو به یا رسول الله علمني مما علمك الله دا الله پیغمبر خدای چې تاسو څه خول دي هغه تمام سه سره او خیا یا ارشدنی څه گایډنس راکا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام به همیشه دته ډیو اټینشن او کامله توجه ورکوله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره یو موقع باندې د مکی سرداران ناشتي او حضور علیہ السلام دام حرص لرو چې کدا سرداران مسلمانان شي نو قبیله خدای پس رواني یعنی خلق بی دینی ولي کوي ځکه چې سرداران او مالدار خلق بی دین دي خلق هغه کاپی کوي اوس که سرداران او مالداران دیندار شو خلق به هغه کاپی کوي هغه پسې بور رواني دا سره کنه اگر جماعت والا اوس د مرګري خبر اوکړه جماعت والا هغه چې ډاکټر کنوینس کوي نو پخپل نه هغه پسې جماعت ډاکټر بوزي چې انجینیر کنوینس کوي ځکه نو ډاکټر هغه ما خبره ته غوږ نه کیږي خو چې کله جماعت کې ډاکټر راغلی او هغه لار شي په گشت باندې او ورته کینی او هغه ته وایي زه ډاکټر فلانه نو بس فورن دا یو لینک ولګي فیلډ یو دی دا خبر اوري او صرف دانه چې خبر اوري جماعت ته راځي دا غوښنه باندې خبره ځین کړه نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه د مکی سردارانو ابو جهل عتبہ شیبہ او ربیعہ دای سره دین خبره کوله چې کدی مسلمانان شو نو دا ټول قبیله مسلمانان شي الله تعالی و اسلام کامیاب شي دی اسنا کې عبداللہ ابن ام مکتوم راغه پسترګو نابینا ده سلام وکوي ارشدنی او علمني مما علمك الله دا الله پیغمبر ما ته گایډنس او تعلیم راکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکه مصروف او ابن ام مکتوم خو سلیدلنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجه ورنک فقط علیک السلام ہوئے ابن ام مکتوم دا خبره ډیره بیډلی فیل کړه او په دې اساس فیل کړه چې شاید زما متعلق یا خو پیغمبر ته غلط خبر را رسیدلې ده یا ما صدا سے حرکت کړلې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاغه نه خوښه ده د دې وجه ما توجه نه راکړي نو لاړ هغه تکې ناستو او جړلې او تصور داو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې ما نه خفای نو چې زیل درې او ما سلام وکړو نو حضور علیہ الصلوۃ مونږ ورته اندې ترولو چې حضور علیہ السلام د ناپسندیدګۍ اظهار وکړي داسې دې ته حبسه وایي څه وایي حبسه او مخ به داسې تاو کړی ځکه چې سره دې لګی نه یا چې متعلق ته خبر راورسي چې مثلا د اجي عبدالغنی دا خو ما دوست دی هر وخت سره یو ځای ناسیو یو بل سره مرادداری ده د متعلق ما ته خبر راورسېده چې اجي عبدالغنی داسې خبره کوله صحیح نو څه خبره خدا ده وسط نظری صحیح چې دا چې دغه ته پوښتنه کوم شاید دا څه غلط فهمي شوی دا پته نه ته خبره بس حقیقت وي دا چې ما ته چاوي څه حقیقت ته خبره صحیح خو بعد اوقات سره بیډلی فیل کی چې دغه نه زما متعلق څه خبره کړې ها هغه زما متعلق دومره سنگینه غلط فهمه شکار دی هغه زما متعلق دا خیال لري اخو روح ما سره ناس دي نو چې څو خاجي غنی راشي دغه بل زور تعلق بنیاد باندې وای قاضي السلام علیکم صحیح خو چونکه ما خوښه فیل کړل نو ورته وعلیکم السلام خو چې کمنداز مومند سره زمای هغه انداز به دا انساني مزاج دی انساني مزاج دې ته وای عبسا وتولى نو سي عبد الله بن مکتوم آل تجرل جبريل امین ناغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رک سره دا سمګان سره جوړي دای باندې سکه دا خو جهنم خاشاک دی صورت کې لومبنه خبردار چې د ډیرو کافرانو مالدارو مقابله کې هغه فقیر دیندار خدای ته زیات خوښ دی چې د چا دین سره عملی وابستګی ده دیمه خبره ده چې باټم لاین دا دی د میسج کې چې مالداری دا مطمح نظر مو جوړوا دا شی مطمح نظر جوړ کا چې د دین خبره ته وخت سو کیږي او پریکټس کوي سو او بیا تر اخر د صورت پورې
کافرانو باندې عتاب دی چې دای بخپل انجام قیامت کې وګوري. ابس وتولى تندې تریوک او مخطاوک انجا اولاماد دی وجه چراغ ورتا غنا بینا. وما یدریکا اسش خبر کړي تعالی لغلو یزکا یقینی خبر ده چې دا عبد الله ابن مکتوم یزکا دی بستا تعلیم سره مزید پاکی حاصل کی. دی بستا تعلیم سره مزید پاکی حاصل کی. او یذکرو یا بده پندو نصیحت والے فتنفعه الذکر دا پندو نصیحت بد تډیر نه پور کی. اما من استغنا هر چا سوک دے چه ځان بے پروا کړي دے اولا تعلق کړي دے د دین فانت له تصدا تاغ پسې لګیدل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی وای دا سنجان چې ناشتي ته دای پسې لګیدل. دای خو ځان مستغنی او بے حاجت غنی دی دین نه. دای خو دین طرف ته توجه نه کوي ته ولې ور پسې لګیدل. اما من استغنا چه کس دے چه ځان بے پروا گنے د دین فانت له تصدا نو تاغ پسے لگے دلے وما غلیکا انشتر تابان اس وبال و باس پوس اللہ یزکا چه دا مالدار بے دین دیندار نشی و ایمان رانڑی. تا پیغام رسول دے او پیغام دی طرف سے دے او leave them alone with their business. ریگی دا hell with them جہنم تا لارشی تانا زدر تپوس خونو کم چا ابو جان مسلمان رنشو زکر ستا دیوٹی خدا وا دین دی ورسو او دی ورسولی میں دے بس ورپسی لگا ما منگا پختو کیو پیچ پیچ ورپسی مکوا تسوائی دا لفظ ہاں تسوائی منگا پیچ پیچ ورپسی مکوا بس خبر دی ورسولی میں ریگی دا اس. واما من جاءك يسعى چاکس دے چرازتا تاو منڈے وئی وهو يخشى او دیرے اللہ نا فانت غنه تلحا نو تداغنا غفلت کے تداغنا اغا نگلت کے تلحا مانا تاغا نگلت کے او پیغمبرہ کلا نا دا سے بالکل مکوا انہا تذکرہ داتا تا ریمائنڈر دے انہا تذکرہ دا ریمائنڈر دے ٹولو سا دا قرآن. فمن شاء ذکرہ سوچ غواری نو یاد کی دا ریمائنڈر فی صحف مکرمت دا پسحیفو کے دے مکرمت پا معزز صحیفو کے مرفوعت چی دیر دول القدر او دا مقام حاملی دا صحیفی متوحرت او پاکیزدی بے ایدی سفرت پلاز دا سفیرانو کے دے سفر جمع دا سفیر قاصدان دا اللہ پلار دا سفیرانو کے دے کرامن چی معزز سفیران دے بررت انیکان دی یعنی فرشتے. قتل الانسانو حلاجش انسان ما اکفرا سخبر دے کافر کر دے سخبر لیکن وہ خدای دے تانی بے خوباسی چی دے ولی دے خبر انکار کئی نا اللہ تعالیٰ ہم وید دے انسان دے بے خوزی چی دے سیشی کافر کر دے. قتل الانسان ادا خبر سرے علکی چی زڑے خلی راشی دا سړی چې بالکل چانه تنگ شي نو بیا څه وایي وایي خدای دې د بې خوباسي چې دی ولې په غلط اخته دی. نو الله هم وایي قتل الانسان د انسان دې بې خوځي چې دې څه شي کافر کړی دی. قتل الانسان هلاک شي انسان ما اکبرا سشے کافر کرے دے من ای شیء خلق د کوم شینا دے پیدا کرے دے اللہ تعالی من نطفہ د نطفینا خلقه دے پیدا کرے دے قدره مانا دے بیلنس بدنے والا ور کرے دے. تقدیر مانا چیر سے پخپل ځای لگے دلے دے پوزا په صحیح ځای لگے دلے ځکه دا خو بیٹری ده نو چې سړی وګی راشي نو دی خو په خوراک ورمنډه کوي په خوراک بعض اوقات خوراک خاشوي اوس کله پوزه دې ځای نه و دلته لګېدلې وه نو وګي سړي ته دا ډېره ګرانه وي چې نوړی را علي دلته یې پوزې ته نیسي چې هغه سمیل کړي چې ټیک طرح خوړو قافله ده که نه دا به ډبل تکلیف و بس دی خو لوګې وګې راغلی دی بس خو چې خولې دا دې ځای کړي هغې نه دا خو پخکړي نه بوی ځي او باسي شوی تاسو فرج کې نه ایښې نه بجلي ته فرج خراب شوی دی صحیح نہ علی بیٹری فوراً نو ہر یو شے په خپل ځای لګېدلی دی صحیح. خلقه فقدره پیدا کړی دی نو ډېر بیلنس او متوازن سټرکچر ورکړی دی ثم السبیل یسره بیا لارې دته یسره اسانه کړې ده که دی پتللو غواړي د دین لار ورته ډېره اسانه ده
ثم اماتو بیا مړکړې دې فاکبره نو دې باندې قبر جوړ کړې دې ثم اذا شاء بیا چې کله الله غواړي انشره نو دې بیا را پاسي کلا حق ده لما یقضی د انسان نه د کړي ما هغه کار امر او چې الله ورته حکم کړی دی فلینظر الانسان انسان د فکر کې الا طعام خوراک پلتا الله سببنا الماء صبا چې موږ را اړولې دی وبو د اسمان او د وریځونه په زور صبا معنا په شق باران شروع شي ثم شققنا الارض شقا بیا مو چولې د ځمکه کامل قوت سره فانبتنا فيها حبا زرغون کړي مونږ دې کې دانا وعنبا انګور وقضبا قضب دا ګروسریز ته وایي څه ته ګروسریز دا ساګونه یا ویجیټیبلز وزيتونا زيتون ونخلا خرما وحدائق باغچه غل بنديري وفاكهة افروت وابا ابوي گیا تھا اب څه ته وایي گیا تا چه غیانی خوری متاغ لکم دا نفرتا دا پارا ولی انغامکم استاسو دا مواشیو دا پارا فیضا جاعت السواخا چه کل راشی اغتی دا چگا یوم یفر البرعو دا غورز دا چه انسان بتختی من اخیه دا روح پلنا و امه دا مور پلنا و ابی دا پلار پلنا و صاحبتی دا خزق پلنا و بنی دا زامن پلنا اس سوک بیو بر سره اس تعلق نساتی ذکر یو سره بزان لپاره دو رقم کې اختی چې یو بل سپورټ او هیلپ نشي کوله لکل امرئ دار یو شخص د پاره دوینا یوم یذل پدا ورځ باندې شان یو کیفیت به یغنیه چې دې به پروا کړې د نورنا وجوه بازه مخنا یوم یذل پدا ورځ باندې مسفرتن روخانه به ضاحکتن سمایلینګ به مستبشرتن خوشاله به ووجوه بازه مخنا یوم یذل پدا ورځ باندې علیها غبرتن باغه بغبار وی ترحقها چه پٹکے بے دیم خنولا قطرتن توروالی اولائک دا کسان هم الکفرت الفجر دا کافران بدماشان لی دا کافران فاجران دی نو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک تا تپوس کئی دا اللہ پیغمبرہ قیامت پرست مونگ بربن را پاسو نو یو بل بنوینو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اما سمعت قول الله او د صدیق لوري تا د الله خبر نه او د کل امرئ منهم يومئذ شان یغنی چې هر یو سړی په دغه ورځ په داسې کیفیت کې چې د خپل وان رسو به تر څه پروا نه وي یار یو سړی کله چې سړی غمزن وي څوک سره خوا پیسې دی اډونه ویني کوي نو د غم بالکل خلق لا تعلق کوي نو خلاصه صورت ابتدا کې دا بیان چې بيدینه مالدار ته توجه مو ورکوا دیندار غریب ته توجه زیات مستحق دی نمبر 2 چې دا قرآن دا کامل نصیحت دی نمبر 3 چې انسان الله تعالی سور نعمتونه ورکړي دي کائناتو کې هم او د بدن کې هم او نمبر 4 چې قیامت راتلونکې دی خلک به ځان خپل غم کې اختی او خلق به تقسیمیږي دو قسمو ته یو هغه چې خوش به د قیامت پر راتلو باندې او بل هغه چې په لوی عذاب مبتلا وي